السلام علیکم ورحمت الله. قدرمنو دوستانو، په دې هیله یم چې ټول به راته روغ جوړ او د صحت جامې به مو په تن وي. نن مې تاسو له بیا یو مزیدار چې دی ریسپي راوړله د مټر پلاو. تاسو په دغه شانتې ښایسته مټر پلاو څنګه پخوئ، ډېر اسان او سمپل طریقې ده، خو ویډیو به راسره پوره ګورئ او زموږ چینل کوم نوی سبسکرایب کړی نو دغسې ښایسته مزیدار ویډیوګانو دپاره یې سره ضرور سبسکرایب کړئ. انشاءالله په را روان رمضان کې به په دې باندې تاسو ته دغه شانتې ښایسته مزیدارې ریسپیګانې چې دی هغه زه خېجوم، نو چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او دا ویډیو پوره وګورئ او دقسې ښایسته د مټر پلاو طریقه چې دی هغه زده کړئ. راځئ ځو ویډیو شروع کوو. نو ملګرو، د هر څه نه مخکې به چې دی دغه شانتې 1 کیلو چې دی هغه مټر راوړئ، هغه به دغه شانتې ښایسته مزیدار چې دی هغه پاک کړئ. تاسو کتلی شئ نو دغه شانتې چې دی 2 به ټماټر میده کړئ، صحیح ده. 1 به ورسره وړوکی شانې پیاز میده کړئ، یو 4 به چې دی هغه شنه مرچ راواړئ، صحیح ده. 4-5 دا به دغسې شنه مرچ راواړئ او دا به دغه شانتې ښایسته مزیدار چې دی دا هر څه دقسې ښایسته مزیدار چې دی هغه میده کړئ. تاسو کتلی شئ ماشاءالله دا چې دغه شانتې ښایسته مزیدار میده کړل نو بیا به چې دی کړۍ راواړئ. نو ملګرو، دغه شانتې ښایسته مزیدار چې دی کړۍ کې به چې دی غوړي ور واچوئ او دغه شان دغه پیاز او ټماټر چې کوم دی دا به دغه شانتې ښایسته مزیدار چې دی ور واچوئ. طریقه ډېره اسانه او سمپل طریقه ده. تاسو کتلی شئ دا به دغسې ته ور واچوئ او ګیس به پسې چې دی هغه تیز کړئ، صحیح ده، چې دا ټماټر او دا هر څه چې دی ښایسته مزیدار چې دی پاخه شي. نو مونږ چې دی ګیس پسې تیز کړو اوس او بیا به دغه شانتې سر پرې کښېږدئ پوره 15 منټه، صحیح ده. ماشاءالله تاسو کتلی شئ 15 منټه بعد چې دی ټماټر چې دی هغه بالکل ښایسته مزیدار چې دی پخ شوي دي. تاسو کتلی شئ ماشاءالله کوم د ټماټرو رنګ چې دی هغه بالکل ښایسته مزیدار چې دی را پرېغوسته او پیاز هم ورسره پخ شوي دي. نو اوس به پسې چې دی ګیس به پسې نارمل کړئ، صحیح ده. چوله به پسې چې دی کمه کړئ، ګیس نارمل ګیس به پسې پرېږدئ. دغه شانتې چې دی 1 چمچ چې دی هغه به ورته نمک ور واچوئ، صحیح ده. او دغه شانتې نیم چمچ چې دی هغه به ورته لال مرچ ور واچوئ، صحیح ده. لال مرچ پاوډر، سره مرچو پاوډر به ورته ور واچوئ. دغه شانتې به یو 2 ټوکړې چې دی هغه ورته د دارچیني ور واچوئ، صحیح ده. دا به دغه شانتې ښایسته ور واچوئ او دغه شانتې نیمه چمچ چې دی هغه به ورته زیره ور واچوئ، صحیح ده. ډېر اسان او سمپل ایزي طریقه ده. دا به دغه شانتې ورته ور واچوئ، صحیح ده. او 1 چمچ چې دی هغه به ورته میکس مساله ور واچوئ، کومه چې په سبزو کې استعمالیږي، ځکه چې موږ هم د سبزۍ والا چاولې پخوو، مطلب د مټرو پلاو پخوو، نو د هغې مسالې استعمال چې دی هغه پکې لازمي دی. دا د میکس مساله ده، بازار کې میلاویږي. دا به دغه شانتې 1 چمچ ور واچوئ. دا هر څه به چې دی دغه شانتې ښایسته مزیدار چې دی هغه میکس کړئ، چې بالکل ښایسته مزیدار چې دی دا مسالې چې دی لږ یو اندازه چې دی پخې شي. نو دا به دغه شانتې ښایسته مزیدار چې دی هغه میکس کړئ. دقسې بیا ښایسته ولړئ د چمچ په مدد سره، چې دا ټماټر بالکل ښایسته مزیدار چې دی هغه میده شي. تاسو کتلی شئ ماشاءالله ټماټر چې دی هغه بالکل ښایسته مزیدار چې دی میده شي. بیا به دغه شانتې چې دی 1 کپ 2 کپه به چې دی دغسې ته اوبه ور واچوئ. تاسو کتلی شئ ماشاءالله دغه شانتې بیا ښایسته مزیدار چې دی دا ولړئ. او ملګرو، بیا به دغه شانتې چې دی کوم مټر چې موږ پاک کړي وو هغه به دغه شانتې ښایسته مزیدار چې دی ور واچوئ. تاسو کتلی شئ موږ چې دی مټر ورته ور واچول، دا به دغه شانتې ښایسته مزیدار چې دی هغه میکس کړئ په دغه هر څه کې. تاسو کتلی شئ ماشاءالله مټر چې دی هغه موږ ور واچول او دغه شانتې اوس به پرې سر کښېږدئ پوره 10 منټه به پرې دی دغه شانتې ښایسته سر کښېږدئ. ماشاءالله ملګرو، تاسو کتلی شئ 10 منټه بعد چې دی موږ د مټرو نه سر لرې کړو. نو ماشاءالله مټر چې دی هغه یوه اندازه چې دی پخ شوي دي. تاسو کتلی شئ ماشاءالله بالکل ښایسته مزیدار چې دی هغه تیار شوي دي. نو دغه شانتې بیا ښایسته مزیدار چې دی هغه میکس کړئ او بیا چې کوم دی نو دقسې تاسو کتلی شئ ګیس به پسې چې دی نارمل کړئ، صحیح ده. ډېر اسان او سمپل ایزي طریقه ده. تاسو کتلی شئ ماشاءالله مټر چې دی هغه بالکل ښایسته مزیدار چې دی پخ شوي دي. نو اوس به چې دی دغه شانتې چاولې راوړئ، صحیح ده. چاولې به پکې ور واچوئ، وریجې به دغه شانتې ښایسته پکې ور واچوئ، کومې چې موږ نیمه ګنټه مخکې چې دی هغه اوبو کې اچولې وي، صحیح ده. نو تاسو به هم دغه شانتې نیمه ګنټه اوبو کې مخکې واچوئ چې وریجې چې دی پستې شي. نو دا به دغه شانتې ښایسته مزیدار چې دی ورته ور واچوئ او دغه شانتې ښایسته مزیدار چې دی دا هر څه به دغه شانتې ښایسته مزیدار چې دی هغه میکس کړئ. نو ملګرو، که اوبه کمې وي دغه شانتې لږ شانتې اوبه به چې دی نورې ورته ور واچوئ. تاسو کتلی شئ زموږ چې دی اوبه کمې وي
نو موږ ورته چې دی نیم کپ اوبه چې دی هغه نورې ور واچولې، دغه شانتې لږ شانتې مطبع ور واچولې، نو یو کپ اوبه هم ته چې دی دوباره ور واچولې. تاسو کتلی شئ ماشاءالله اوبه چې دی زموږ د وریجو چې دی هغه اوبه بالکل پوره شولې. نو دقه اسانه او سمپل طریقې د سر به پې بیا کېدی. ماشاءالله ملګرو تاسو کتلی شئ 15 منټه بعد چې دی موږ د وریجو نه بیا سر لرې کړو. نو ماشاءالله تاسو کتلی شئ وریجو چې دی یوه اندازه چې دی اوبې بالکل چې دی هغه یوه اندازه وچې کړي دي. نو دغه شانتې دوباره چې دی هغه به دغه شانتې ښایسته مزېدار چې دی میکس کړئ. ماشاءالله ملګرو تاسو کتلی شئ موږ چې دی وریجې ښایسته مزېداره چې دی هغه میکس کړلې. نو ډېر اسان او سمپل طریقې ده. صحیح ده ګیس په پسې اوس چې دی لږ شانتې کم کړئ. صحیح ده چولو په پسې کمه کړئ. صحیح ده چې وریجې چې دی ماشاءالله اوبې وچې کړي دي. نو اوس به صرف بس دا څه چې پکې پاتې دي دا اوبه وچې کړي. نو ماشاءالله وریجې چې دی هغه پخې دي. نو بیا به پې سر کېدی پوره 10 منټو دپاره به دغه شانتې ښایسته سر کېدی. ماشاءالله ملګرو تاسو کتلی شئ 10 منټه بعد چې دی موږ وریجو نه سر لرې کړو. نو اوبه چې دی بالکل هغه وچې کړي دي. پاس په سر باندې اوبه نشته. نو دوباره بیا چې دی دغه شانتې ښایسته هغه میکس کړئ. دوباره چې دا کمې وریجې پکې د پاس په سر باندې چې دی وچې پاتې شوي وي او کلکې وي چې هغه هم دغسې ښایسته مزېداره چې دی میکس شي او ټولې ښایسته مزېداره چې دی هغه په دم باندې چې دی پخې شي. صحیح ده دغه شانتې به ښایسته مزېدارې چې دی هغه وارې کوئ بېرته چې کله میکس کړلې او دقه شانتې به دا کمې چې بر غاړو پورې نښتي دا به دغه شانتې ښایسته ورته ښکته راواړتوئ او پوره 10 منټه چې دی هغه به په دم باندې کېدی. صحیح ده ماشاءالله ملګرو تاسو کتلی شئ زموږ چاولې چې دی هغه بالکل ښایسته مزېدار پلاو چې دی مټر پلاو هغه تیار شو. تاسو کتلی شئ څومره اسان او سمپل ایزي طریقه وه. نو دغه شانتې د ښایسته ویډیوګانو دپاره زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو مخکې خامخا ملګرو ته شیر کړئ. ماشاءالله تاسو کتلی شئ څومره دانه دانه چاولې چې دی هغه پخې شولې. نو ډېر اسان او سمپل ایزي طریقې ده. ماشاءالله تاسو وګورئ ملګرو څومره دانه دانه وریجې چې دی هغه پخ شوي دي. نو دغه شانتې ښایسته ویډیوګانو دپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ او دغه شانتې به ښایسته مزېداره چې دی ځان ته پلیټ کې راواچوئ او چکني په واچوئ ښایسته مزېدارې چې دی هغه یې وخورئ. د بلې ویډیو پورې د الله په امان.